حدیث مبارک کې راځي یو سړی دی اوږد سفر یې کړی دی. څومره سفر یې کړی دی؟ د دې پاکستان نه تللی دی سعودیه ته، په حرم شریف کې کعبې ته مخامخ ولاړ دی. دومره اوږد سفر یې کړی دی. اشخص اغبره ببر سری دی، دوړې پې الوتې دي، په یو احرام کې دی، یوه اوږۍ بربنډه ده او حرم کې ولاړ دی او لاسونه یې اسمان ته اوږده کړي او جاړي او څه وایي یا ربي یا ربي یا ربي، وا ربه زما وا ربه زما وا ربه زما. بیا هم د دغه انسان دعا الله نه قبلوي. ګوره چې سړی د مسافر دعا نه د الله تبارک وتعالی نه رد کوي. حدیث مبارک کې راځي د مسافر سړي دعا الله نه رد کوي. دی په زړه باندې ډېر غمجن دردمن دي، نو د ده دعا الله نه رد کوي. یو بل د ده سفر کړی دی، دویم دا دی چې ببر سر دی، دوړې پې الوتې دي، لاسونه یې اسمان ته اوږده کړي دي، جاړي، ما ته چې ورته ګورو نو زمونږ پې څه راځي؟ ترس راځي. خو الله تبارک وتعالی ته دې جاړي او بیا هم الله دعا نه قبلوي. ولې نه قبلوي؟ حدیث مبارک کې راځي ومطعمه حرام، ډوډۍ د حرامو ده، ګېډه دننه د حرامو ډکه ده، ومشربه حرام، اوبه د حرامو دي، وملبسه حرام، جامې د حرامو دي، په حرم کې ولاړ دی خو په بدن چې کوم احرام دی دا هم په حرامو پیسو اغوستی دی. حج له تللی دی، عمرې له تللی دی، حرامو پیسو تللی دی، هغه احرام یې پکې هم په حرامو اغوستی و. نو حدیث مبارک کې راځي ومطعمه حرام، ډوډۍ د حرامو ده، ومشربه حرام، اوبه د حرامو دي، وملبسه حرام، هغه کپړې چې په بدن دي هغه د حرامو دي. نو فانا یستجاب لذلک، الله د کوم طرف دعا قبول کړي؟ د کوم طرف دعا الله قبول کړي؟ نو د دعا د نه قبلېدو لویه وجه دا ده چې زمونږ روزي حلاله نه ده، زمونږ ډوډۍ حلاله نه ده. نو که یو انسان دا غواړي چې زه د مستجاب الدعوات جوړ شمه، چې الله دې زما دعاګانې قبلې، زه یو داسې سړی جوړ شمه چې زما دعاګانې دې الله تبارک وتعالی قبلوي، نو بیا دې داسې کوي چې دی د خپله ډوډۍ څه کړي؟ حلاله کړي، خپله روزي دې حلاله کړي. دویم زمونږ دعا چې نه قبلېږي د هغې دویمه وجه څه ده؟ دویمه وجه چې ده نو هغه زمونږ عدم یقین دی، د یقین نشوالی. الله تبارک وتعالی خو زموږ سره دا وعده کړې ده چې ما رابلی او زه به ستاسو دعاګانې قبلوم، ما رابلی او زه به ستاسو دعاګانې قبلوم. او زموږ دعا ولې نه قبلېږي؟ نو هغه نشوالی د یقین دی، یقین زموږ کامل نشته. دعا غواړو دعا، خو یا خو توجه نه برابر، دعا غواړو په مزغو کې او په ذهن کې خو بل کار چلیږي، صرف د خولې الفاظ وایو، سوچ خو بل ځایي. په خولې باندې دعا غواړو، سوچ خو بل ځایي، ذهن خو بل ځایي، هسې د خولې هغه رټه خو یاده کړې د هغه یادو. دویم دا دی چې یقین خو نه، دعا غواړو دا وایې مړه هسې نه قبلېږي، دا به قبوله شي یا به قبوله نه شي، نو نه قبلېږي. نو حدیث مبارک کې راځي، حدیث قدسی دی، الله تبارک وتعالی فرمایي زه د خپل بنده د ګمان مطابق د سره عمل کوم، زه د بنده د ګمان مطابق د سره کار کوم، څنګه چې په ما چا ګمان وکړم دک شانتې ور سره کوم. نو موږ دعا غواړو، یقین خو نه، یا به قبلېږي یا به نه قبلېږي. خو نو الله وایي ته وایي چې نه قبلېږي، جو نه قبلېږي، نو ته وایي چې نه قبلېږي، جو نه قبلېږي. نو ستا په ما دغه یقین دی، ستا په ما دغه ګمان دی. حاجی صاحبي، قاری صاحبي، مولي صاحبي، زه یو خبره وکړم او ستا په یقین نه، زه درته خبره وکړم ستا په یقین نه، نو زه خفه شم که نه؟ زما دې ګیري ته وګوره، دې پټکي ته مې وګوره، وګوره زما په خبره یقین نه کوي، بیا هم نه کوي، خفه کېږم پې که نه؟ یو معتبر سړی دی، حاجي صاحب دی خبره وکړي، ته یاره یقین مې پوره نشته دی، نو هغه به سخت خفه شي په دې خبره که نه؟ په ما هم اعتماد نه کوي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي زما نه دعا غواړه زه یې قبلومه، ټیک شو که نه؟ او زمونږ په یقین نه یا به قبلېږي یا به نه قبلېږي، نو الله به خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ زما په خبره چې څوک یقین نه کوي، اعتماد نه کوي، زه خفه کېږم، نو الله وایي زه یې قبلومه، زما ستا په یقین نه، نو الله به نه خفه کېږي، الله به د دې نه زیات خفه کېږي. نو یو دا دی چې زمونږ دعاګانې ځکه نه قبلېږي چې زمونږ یقین برابر نه. دعا چې غواړې داسې دعا غواړه وایه ما غوښتې ده او الله راکړې ده،
داسې یقین جوړ کړه، داسې کلک یقین جوړ کړه. زمونږ کوم مدرسه کې چې ما دوره حدیث کو پیر سیف الله خالد نقشبندي صاحب هغه موږ ته د جمعې په شپه باندې واعظ او نصیحت وکړو. نو هغه موږ ته دا خبره وکړه چې په الله باندې یقین کلک ساتئ، کلک ساتئ. کومه دعا چې په کلک یقین سره وکړئ شي او د زړه نه وکړئ شي هغه الله تبارک وتعالی قبلوي. خپله واقعه بیانوله، زه تللی وم حرم ته عمرې له تللی وم، د خپل بچي مې د ځان سره بوستي وو. د هغه یو وړوکی زوی ما نه اوس نوم هېر دی، وی دی راته هلته ډېر سخت بیمار شو، سخت بیمار شو. وی ډاکټر له مې بووستو نو ما ته وی چې دا دې څه دی؟ ما ورته وی چې دا مې زوی دی. هغه نور څه ونه وي. زما یې ملګرو ته وویل چې یاره دا ماشوم مشکله ده چې پاتې شي، دا ډېر سخت بیمار دی. خو بهرحال زه به خبره پوه شوم، زه به خبره پوه شوم. وی رالمه او د کعبې کې د میزاب ته مخامخ کېناستمه او په ژړا شومه او الله ته مې لاسونه اوچت کړو. وی ما وی چې الله خلک خو دلته دې له راځي چې ځان سره څه ووسمه، الله ته رانه غشته اخلي. زه خو دې له راغلی وم چې ستا د در نه به وړه کړم، الله ته خو رانه دلته هغه زوی اخلي. ومې ژړل او دا دعا مې د زړه نه راووتله، سترګو نه مې اوښکې وبهېدې. ټیک شو. ساره بیا ما هغه بچی بوس ډاکټر له معاینې له چې بوس، بیا حیران شو. ما ته څه دوايي دې ورکړه، څه چل شو؟ ما چې وی چې خو بالکل صحتمند دی، هېڅ چل ونه رشته دی، روغ رمټ دی. ما ورته وی چې بس ما ته علاج معلوم دی او ما ورله علاج وکړو د الله په دربار کې. نو ګوره دعا کې یقین او د زړه د اخلاصه، د زړه د اخلاص دعا ته وایه، الله تبارک وتعالی کې څه کوي.